ملګری تپوس کوي چې یو کس د رمضان د روژې کفاره ورکوي د مسکینانو له د خوراک په شکل کې. نو که هغه مسکینانو له د کفارې د خوراک په ځای د سرسایي او پیسې ورکي او سرسایه یو مسکین له دې سره به کفاره ادا شي او که نه. جواب دا دی چې دې سره به کفاره ادا شي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو مزد فدیه نن سبا څومره جوړیږي او چې کله یو انسان وفات شي او څوک د هغه د مزدونو فدیه ورکوي نو دا به چاله ورکولی شي؟ نو جواب دا دی چې د یو مزد فدیه هغه 2 کیلو غنم د هر وخت مناسب ریټونه بدلیږي. چې کله تاسو د مزدونو فدیه ورکوئ نو په هغه وخت کې د غنمو ریټ معلوم کړئ چې کوم درمیانه غنم دي نو د هغې د 2 کیلو پیسې دا د یو مزد فدیه ده. خو تاسو د یوې ورځې مزدونه چې حسابوئ نو د وترو مزد به جدا مزد حسابېږي، دا مستقل مزد دی. نو بیا د یو ورځې فدیه یعنې هغه به 6 مزدونه یعنې 12 کیلو راځي. او چې چاله زکات ورکولی شي کومو خلقو باندې زکات کیږي نو هغې خلقو له د مزد فدیه ورکول دیږي.